ورحمت الله وبرکاته. بعضی کسان وایي چې په نسوارو باندې اودس نه ماتېږي او نسوار کول دا جایز دي. آیا دا خبره صحیح ده که نه ده؟ نو دا خبره یاد ساتئ چې حضور علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک ته کل مسکر حرام، هر یو نشه راویستونکی شی چې دی دا حرام دی. او بیا حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وما اسکر کثیره فقلیله حرام. د کم سیس چې تو ډیر استعمال کی او ډیر تعال نشه درکې نو هغه شی ستا د هغې نه تا لږ ونته استعمال کو نو هغه لږ د باندې هم حرام دی. حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي. او نسوار چې دی دا ظاهره خبره ده چې دا نشه ده او دا خلک د نشې دپاره استعمالوي. اوس نو دا خبره په دې سره اودس هم ماتېږي او دا حرام هم دی. اودس چې مونږ وایو نو اودس پې څنګه ماتېږي؟ نو هغې خبرې له راځم، خو د هغې نه مخکې دا خبره کې یو د سر دویمه شریک کومه چې هر هغه څیز چې نشه راولي نو دا حرام دی. نسوار چې دی دا نشه راولي او په دې باندې د دې حدیث شریف لاندې په حاشیه کې یو قول ذکر کړی دی علامه محشد دی علامه عبدالغنی المجددي الدهلوي رحمه الله. د یو قول ذکر کړی دی، فرمایي ولا شک انه ثبت اجماع المجتهدين من بعد عصر ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه على تحريم جميع المسكرات مطلقا. و امام صاحب د دور نه بعد د ټول مجتهدینو په دې باندې اتفاق راغلی چې هر هغه څیز چې نشه راولي نو دا به مطلقا حرام وي. په دې باندې د امت د مجتهدینو اتفاق دی د امام صاحب نه بعد دا خبر دی ذکر کړی دا. نو پته ولګېږي چې چېرې نسوار خو نشه راویستونکي دي نو دا شی حرام دی. دې ته جایز ویل دا د شریعت په احکامو باندې ډېر غټ غیرت کول دي او اله العالمین دی دغه قسم خلکو ته هدایت ورنصیب کړي. او بل مونږ چې وایو یاره په دې باندې اودس ماتېږي نو ظاهره خبره دا ده چې یاره دا د نواقض الوضو نه دي، په دې سره اودس ماتېږي. مذهب کثیرو فقهاو دا مسله ذکر کړې ده. یو زما د پلاس کې دا پته وایي عالمګیري را سره ده صفحه نمبر 12 باندې دا مسله ذکر کړې ده. فرمایي کم سيزونه باندې چې اودس ماتېږي نو هغه ذکر کوي. نو وایي ومنها الاغماء والجنون والغش والسکر. په بېهوشۍ سره، لیونتوب سره او په نشې سره اودس ماتېږي. غشي هم بېهوشۍ ته ویلی کېږي او اغما هم بېهوشۍ ته ویلی کېږي. اوس په نشې سره اودس ماتېږي نو چې دا نشه په څومره مقدار سره وي نو اودس به پرې ماتېږي. نو هغې دې بیا په خپله باندې مخکې بیا وضاحت کړی دی. نو دوه قول یې ذکر کړي دي. یو قول یې دا ذکر کړی دی چې دا سړی دومره نشه شي چې د ښځه او سړی نه پېژني. خو دویم قول یې دا ذکر کړی دی چې د دې سړي چې عام طور باندې د څنګه ناسته پاسه کوي او ګرځېدل کوي او د ده په دې ناسته پاسه او ګرځېدلو کې څه نه څه تغییر راغی، بدلون راغی او برابر ګرځېدل یې نشو کولی نو دغه نشه چې نو دا معتبر ده. او صحیح قول هم دغه چې د ده پتلو کې معمولي فرق راغی نو هم دغه نشه اوس معتبره ده او دا ناقص ده او دا څه ده اودس پرې ماتېږي. نو لهذا نسوار چې دي دا چې څوک هم په اول ځل باندې استعمال کړي نو په خلکو باندې سر هم چوروړی او سړی ګرځېدلی هم سم نشي او سړی ډېر زیات خرابوي. اوس چې کوم سړی د دې عادتي وي نو هغه باندې خو نسوار هېڅ اثر هم نه کوي. نو سبا کوم سړی چې شرابي وي او د شراب عادتي وي نو که شراب څکي نو په هغه باندې هم اثر نه کوي. نو تو بیا څه وایي چې یاره هلته شراب چې دی اوس د ده دپاره دا جایز دي ځکه چې دی خو نه نشه کوي، تو د نسوار دپاره د جواز حکم کوي. یا ته وایي چې یاره دلته دی نه نشه کېږي نو اودس یې نه ماتېږي نو بیا هلته شرابي سړی ته هم وایي چې دی نه نشه کېږي اودس یې پرې نه ماتېږي. نه، بلکې د ټول امت په دې باندې اتفاق دی که یو شرابي سړی عادت شي د شرابو او دی بیا نه نشه کېږي خو بیا ول هم شراب حرام دي. نو چې د هغه دپاره شراب اگر چې هغه نه نشه کېږي خو اولني اول الوهلت له اعتبار کوي، اولني ځل له اعتبار کوي چې اول ځل باندې دس کلل دی له عادتي نه نو دی نشه کوو او حرام پیو. نو اوس که دی نشه کوي او که نه نشه کوي اوس ولا حرام دي. نو په حرمت کې اول الوهلت چې دی نو دا علت ګرځي. نو په اودس ماتولو کې هم علت چې دی نو دا اول الوهلت دی. داسې نشي کېدلی چې یو سړی اول ځل باندې شراب څکي نو د ده پې اودس هم ماتېږي ځکه چې دی ورسره بېهوشه کېږي او حرام پې هم دي. او چې لږ وخت وشو نو اوس به ورسره لږ اساني به پرې راولو او اساني به ورسره راشي نو یاره خیره اوس یې اودس نه ماتېږي او صرف حرام ولدي. نو داسې خبره نه ده ښه، بلکې چې کوم حکم په اول کې هم د ده دپاره ثابت شو هغه حکم به اوس د ده دپاره جاري وي چې تر څو پورې د ده بیخي د شرابونو قلار شوی نه وي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. بس